هندوستان کې یو ځل قات راغلی و او هغه قات دومره زیات شو، بارانونه نه کېدل، فصلونه شاړ شو. نو چې فصلونه ختم شو څاروي مړه کېدل، ځمکه کې اوبه مخکته لاړې، نو د خلکو په زندګۍ ډېر خراب اثر پرېوتی و. نو ډېر عالمان او د هندوستان چې څومره عوامو ټول را جمع شو او یو صحرا ته ووتل او په هغه صحرا کې د استسقا دپاره راوتي چې الله نه به وغواړو نو ممکنه ده چې الله باران وکړي. یو ورځ راووتل خو هېڅ فایده ونه شوه، باران ونه شو. په دویمه ورځ راووتل بیا، نو بیا هم څه فایده ونه شوه، باران ونه شو. په درېیمه ورځ راووتل نو په درېیمه ورځ هم څه فایده ونه شوه، باران هم ونه شو. خو په لار یو مسافر تېرېده، زمونږ د کراچۍ ته د اوښ سفر یې کو، په اوښ باندې را روان دی، کراچۍ ته راتلو. د کراچۍ خپل زوړ نوم پخواني دیبل دیبولان او نو دې ته را روان دی او په دغه طرف باندې تیریږي کوم ځای کې چې د دغه هندوستان د دغه خلکو لوی جرګه او جمع راټوله شوې ده. نو دې لکه د دغه خلکو را جمع شوي د هغوی نه یې تپوس وکړو، ویه خلکو تاسو دلته څه دپاره راټول شوي یې؟ دا دومره ډېر لوی خلک په ګڼ تعداد کې په څه غرض را یو ځای شوي یې؟ نو هغه ځای خلکو ته وایي ته ګورې نوی قات راغلی دی او باران نه کېږي، څاروي مړه کېږي او ورسره زمونږ په زندګۍ هم خراب اثر شوی دی. دغه نوجوان ورته وایي که زه درته دعا وکړم او باران وشو نو تاسو به خوشحاله شئ. نو هغې کې لوی لوی عالمانو هغوی وخندل، وایي دا دونه لوی لوی خلک راغلي دي او ګڼ تعداد کې مسلمانان راټول شوي دي، د دوی په خولې 3 ځله پرون او بله ورځ نن استسقا کېږي او دعا غوښتل کېږي، باران نه کېږي. یو ته وایي چې زما په خولې به خدای باران وکړي، زه وکنو. وی دا الک لاړو قافله کومه اوښ چې ورسره و، په اوښ د پاسه کې جاوه و کې جاوه کې یو ډولی شان و، په هغې کې داسې محسوسېده چې څوک ناست دي. د هغې اوښ د پاسه کومه ډولی و هغې نه کپړه او څادر ته و، هغه څادر یې ونیو او ځان سره یې څه دوا وکړه او چې څنګه یې دوا وکړو لاس یې په مخ راښ کړ او واپس را روان شو دې مسلمانانو طرف ته. چې را روان شو نو باران شروع شو، دې مسلمانانو ته واپس یو څو قدمه کې لوند شو په باران باندې. هغه مشران مسلمانان عالمان وی هغوی حیران شو، وی دا هلکې ځان ته سینې ته راجوخ کو او دې ډېر برکتي وګڼو او ده ته وایي چې دا راته ووایه چې دا باران زمونږ په بله ورځ او نن او پرون په خولې نه دی شوی او ستا په یو ځل دعا باندې وشو، دا دې څنګه دعا غوسته؟ وی دې هلک ورته وایي چې زه څه دومره خاص نیکعمله نه یم، زه د یوې داسې مور زوی یم چې په دې اوښ باندې د پاسه کیجاوه کې ناسته او د کیجاوې نه مې څادر تاو کړی دی او هغه زنانه دومره حیاداره ده چې د پردي سړي نه اواز اورېدلی دی او نه پردي سړي د دې اواز اورېدلی دی او نه پردي سړي دا لیدلی او نه دې زما د مور د پردي سړي مخ لیدلی دی. داسې حیاداره زنانه ده او د دې جامې او لباس هم چا پردو نه دی لیدلی. نو زما چې کله مشکلی راشمه نو که د مور په سر مې صادري او که د دې د کیجاوې نه تو صادري، هغه صادر هغه پیلس کې په لاس کې ونیسم او الله ته وړاندې کړم چې پروردګاره زما دا مشکل دی دا حل کې او د مور د حیا ډک صادر مې درته مخکې کړی، د دې په خاطر زما دا مسله او مشکل حل کې. وایي زه چې هغه صادر پرېږدم او لاس د دوا نه په مخ راکاږم، لا مې لاس په مخ نه راښکلی شوی چې زما مشکل حل شوي، ضرورت پوره شوي. نن لاړم د خپل مور د کیجاوې هغه پیلس کې مې د صادر ونیو، الله ته مې یا الله مسلمانانو ته تکلیف د بارانو کې او زما د مور د حیا ډک دا صادر د توسیله کوم د دې په خاطر، وی الله پاک زما قبول کړ، باران را وورېدو. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.